د پی ډی ایم جماعتونه چې د عمران خان لپاره رايوځای شوي وو د عمران خان حکومت راغورځولی او هغه پی ډی ایم جماعتونو اوس په یو بل باندې د الزاماتو باران کړی کومې خبرې چې یو بل پسې کړي چې تاسو واورئ حیران به هم شئ جي پیپلز پارټۍ رهنما ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې یاد کړی دی چې هغه د سیاست یو غل کارتوس دی جي هغه د سیاست یو چلېدلی کارتوس دی جي مخکې نور خبرونه سره شریکوم چې تاسو واورئ حیران به شئ چې دا هغه خلک چې د عمران خان دپاره په یو سټیج باندې ولاړو په یو سټیج باندې به یو بل سره لاسونه نیولي وو چې په یو بل کم الزامات لګولي دي راځي د هغې طرف له ورځو جي مولانا مسلم لیگ نون چې کوم دی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارټۍ اور ایم کیو ایم مولانا دعوه مسترد کړې ده مولانا چې کومه دعوه کړې وه مولانا فضل الرحمن صاحب چې د عمران خان حکومت راغورځولو کې دا کسان رايوځای شوي وو پکې جنرال باجوا اور فیض هم یاد کړی وو چې هغه هم رايوځای شوي وو او دوی د عمران خان حکومت راغورځولو نو اوس پیپلز پارټۍ اور مسلم لیگ نون د مولانا صاحب دغه دعوه چې کوم ده مسترد کړې ده نون لیگ اور پیپل پارټۍ ویلي دي چې باجوا اور جنرال فیض حمید د عمران خان خلاف عدم اعتماد چې کوم تحریک د هغې نه موږ منع کولو چې تاسو د عمران خان خلاف عدم تحریک مه کوئ عدم اعتماد تحریک مه کوئ خو دغه ټایم مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم هغه د دې خبرې نه نشي هله کېدو هغه وایي نه چې موږ به د عمران خان خلاف دغه عدم اعتماد تحریک چلو او دا جنرال فیض حمید اور د باجوا د مشورې مخالفت وکړو او تحریک عدم اعتماد باندې مطلب اصرار وکړو چې موږ به تحریک عدم اعتماد د عمران خان خلاف ضرور کوو جي او د دې تحریک عدم اعتماد زیاته فایده مولانا صاحب ته رسېدلې وه جي دا څوک وایي دا پیپل پارټي او مسلم لیگ نون وایي چې زیاته فایده د عدم اعتماد تحریک مولانا فضل الرحمن صاحب ته رسېدلې ده گورنرشپ یې ایښتی و ډیپټي سپیکر سره 4 وزارتونه د مولانا فضل الرحمن له میلو شوي وو جي چې کله د عمران خان حکومت وغورځېدو او د پی ډي ایم حکومت راغو نو دله وایي موږ 4 وزارتونه ورکړي زیاته فایده خو د پی ډي ایم حکومت نه ایښتلې ده ډیپټي سپیکر او گورنرشپ او 4 وزارتونه وایي دته میلو شوي او وایي مولانا صاحب چې کوم دی دا وایي دا هم قوم ته وایي چې د چا په خوله باندې درنې له راوتې او د چا په خوله باندې دی بیا درنه ختمه کوي مولانا د قوم له دا خبره هم وکړي چې ته درنې د چا په خوله دا ګوره هغه خلک دي اوس دې طرف نه مولانا صاحب څه ویلي دا واورئ دې طرف نه مولانا صاحب وایي چې زه د پی ټي آی خلاف عدم اعتماد چې کوم د هغې خلاف وم د پی ټي آی خلاف عدم اعتماد تحریک پیپل پارټۍ چلولی دی مولانا صاحب دا هم ویلي دی چې جنرال فیض حمید ما ته ویلي وو چې څه کې د سیسټم دننه وکړه سیسټم کې دننه چې څه کې تو کا موږ در سره یو او که ما انکار کولو نو بیا به دی په ما باندې الزام لګولو چې تا د عمران خان بچ کو تا د عمران خان حکومت غورځولو نه بچ کو عدم اعتماد متعلق جنرال باجوا او جنرال فیض حمید موږ سره کنټینیوسلی رابطه کیو جي دې طرف نه مولانا صاحب دا خبرې کوي او هغه طرف نه چې کوم الزامات په مولانا باندې لګولي دا هغه خلک دي چې په سټیج باندې به ولاړو یو بل سره به لاسونه نیولي وو او د عمران خان خلاف رايوځای شوي هغوی ګوره د خدای پاک کارونو ته ګوره هغه خلک اوس په یو بل باندې کم الزامات لګوي او د یو بل پسې چې کومې سپینې وایي نو دا هم عوامو ته ښکاره شو جي بل طرف ته باجوا او جنرال فیض حمید د مولانا صاحب بیان هم سخت تردید کړی دی چې دې کې مونږه شمولیت نو دې کې زمونږ هیڅ کار نو جنرال فیض حمید اور باجوا د مولانا صاحب د بیان نه صفا انکار کړی دی او بل طرف له ذرایع دا هم وایي چې مولانا د خپل حقایق ټیکړي ځکه د عدم اعتماد نه مخکې فیض حمید آی اس آی پرېښې وه عدم اعتماد راوستو نه مخکې فیض حمید آلریډي د آی اس آی عهده پرېښې وه او هغه ټایم عدم اعتماد په وخت کې جنرال فیض حمید د پېښور کور کمانډر و نو بیا څنګه وایي هغه مطلب د عدم اعتماد تحریک چلولو هغه خپله د پېښور کور کمانډر و هغه آلریډي آی اس آی پرېښودی وه جي نو دې ځای کې دا هغه خلک دي جي چې کومو خلکو به په مولانا صاحب کومو خلکو به په عمران خان باندې الزامات عمران خان خلاف رايوځای شوي وو چا به ورله یو څه وي چا به ورله بل څه وي اوس هغه خلک د یو بل خلاف شوي دي هلته نه مسلم لیگ نون اور پیپل پارټي د دې طرف نه مولانا صاحب دی مولانا صاحب چې کومې خبرې کړي ای ته انکار کیږي وایي چې کومې خبرې کوي نه مولانا انکار کیږي ای وایي چې زیات فایده خو د پی ډي ایم د حکومت مولانا ته رسېدلې ده 4 وزارتونه ولا میلو ډیپټي سپیکر او مختلف عهدې یادې کړي دي جي دا په جیو نیوز باندې دا کم خبرونه چې تاسو سره ما شریک کړه دا په جیو نیوز باندې سار هیډلاین چلیدلې ده جي دا ما خپل ځان نه دی ویلي نو دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ والسلام